بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د روژې مبارکې میاشت را نږدې ده، رمضان المبارک میاشت. پر دغه موضوع چې کوم کتابونه د رمضان المبارک پر فضایلو او مسایلو، د اعتکاف پر فضیلت او مسایل باندې، د تراویح پر موضوع باندې او د شب قدر پر موضوع چې کوم رسایل کتب په عربي، اردو، پښتو کې لیکل سوي دي، بعضې کتب ان شاء الله تعالی موږ ترتیبوار ذکر کوو. یو څه کتابونه نن ذکر کوو، د هغوی تعارف کوو، او بعضې کتب په بله محاضره کې ذکر کوو. ټول کتابونه په یوه محاضره کې نه ذکر کیږي. صرف په اردو کې پر دغه موضوع باندې 50 کتابونه لیکل سوي دي. بعضې کتابونه بیا د اردو څخه پښتو ته ژباړل سوي او ترجمه سوي دي، یا په پښتو کې د اوله سره لیکل سوي دي. او دا ډېر ښه کتابونه دي چې د روژې متعلق کوم اهم مسایل، جدید مسایل هغه هم پکښې دي په بعضې کتابو کې. او فضایل د روژې متعلق بعضې کتب بیا په دا کتابو کې داسې کتابونه ذکر کېږي چې که څوک وغواړي چې زه د روزانه پر بنیاد په روژه کې دغه کتابو سره د بیان موضوع برابره کم، تیاره کم، بیان دپاره هم کتابونه پکې ذکر کېږي انشاءالله تعالی. په هغه کتابو کې اول کتاب دی رمضان المبارک روز کې تقاضې. دا د کتاب نوم دی په اردو کې مولانا سید ابوالحسن علي ندوي صاحب رحمه الله چې مشهور مصنف مولانا عبدالهادي اعظمي صاحب راجمع کړی دی. دا په یو جلد کې دا کتاب. دوم نمبر کتاب دی خطبات رمضان. دا کتاب د مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب افادات او د کتاب مضامین دا دي چې رمضان سے پہلے، رمضان میں، رمضان کی بات. دا دوه کتابخانو چاپ کړی دي، مکتبه دارالعلوم کراچي والا هم چاپ کړی دي، معارف القرآن والا، او یو بلی مکتبی هم چاپ کړی دي. تحفه رمضان دا دریم نمبر کتاب دی. فضایل و مسائل دا نوم دی. دا هم د حضرت حکیم الامت حضرت تانوی رحمه الله د کتابو سه افادات دي. په 290 صفحاتو کې دی دا کتاب. د شب قدر و اعتکاف، تراویح، فضایل و مسائل د رمضان، صدقه فطر، د پیشلمي و افطاري، دا ټول مضامین او اهم مسائل فضایل پکښې دي په دا کتاب کې. څلورم نمبر کتاب دی خطوبات شعبان و رمضان. دا هم په یو ضخیم جلد کې دی. اداره تالیفات اشرفیه والا چاپ کړی دی دغه کتاب. او پنځم نمبر کتاب دا هم اداره تالیفات اشرفیه والا چاپ کړی دی، رمضان الله جل جلاله وکه مهینه. دا دواړه کتابونه د نور علماو د کتابو سره مولانا قاری محمد اسحاق صاحب راجمع کړي هغه افادات دي. مثلا تراویح، صدقه و خیرات، شب قدر، عید الفطر، د حکیم الامت حضرت تانوی رحمه الله، حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمه الله، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب د کتابو سره جمع کړي افادات دي. او شپږم نمبر کتاب دی عوام الناس کے لیے رمضان کورس کتاب، مفتی رشید احمد خورشید صاحب. دا د مختصر کتاب دی، پر اوه اسباقو مشتمل کتاب دی د عوامو دپاره. اووم نمبر کتاب دی نفحات رمضان. دا په 105 صفحاتو کې دی. د حضرت مولانا مفتی شعیب الله خان مفتاحي صاحب کتاب دی. حضرت مولانا مفتی شعیب الله خان مفتاحي صاحب سپینږیری عالم دی، مشهور عالم، او ډېر ښه تصانیف، ډېر ښه کتابونه یې لیکلي دي، ډېر کتابونه یې لیکلي. دا کتاب یې په 105 صفحاتو کې دی. تراویح و اعتکاف، فدیه، او په آخري 10 ورځو کې څه کول پکار دي د روژې، مفسدات د روژې، دا ټول په دا کتاب مختصر کتاب کې ذکر کړي. یو بل کتاب د مفتی شعیب الله خان مفتاحي صاحب پر دا موضوع دی، نوم یې دی رمضان اور جدید مسائل. دا کتاب چې دی په 243 صفحاتو کې دی. پر دغه کتاب باندې چې دا ډېر اهم کتاب دی د مولانا مجاهد الاسلام قاسمي صاحب مشهور عالم، او د علامه رفیق احمد صاحب مشهور عالم چې د حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمه الله خلیفه، او د مولانا مفتی مهربان علي صاحب رحمه الله، د مولانا عبدالرحیم بستوي صاحب، او د مشهور محقق عالم د ډیرو کتابو مصنف مولانا خالد سیف الله رحماني صاحب تکاریز دی پر دا کتاب باندې. دا په 243 صفحاتو کې نوم یې دی رمضان اور جدید مسائل. بعضې مضامین د کتاب دی رؤیت هلال چې بنیادی مسله ده، پر دغه مسله باندې بحث، تحقیق او اختلاف د مطالعو معتبر دی یا نه دی پر دا موضوع باندې. او جدید مسائل د روژې متعلق چې په کومو شیانو باندې روژه پاسیدیږي، ماتیږي، او په کومو شیانو باندې روژه نه پاسیدیږي. بیا د اعتکاف متعلق ضروري مسائل، او د تراویح متعلق ضروري مسائل، لکه اجرت په تراویح باندې، د نابالغ اقتدا په تراویحو کې، د زنانه راتګ و مسجد ته څنګه دی. او بیا د کتاب په آخر کې د صدقه فطر و فدیه متعلق بعضې مسائل. هر مسله د په عربي حواله جاتو، عربي کتابو ته حواله ورکوي. په 243 صفحاتو کې دي.
دا ډېر ښه کتاب د مفتي شعیب الله خان مفتاحي صاحب یو بل کتاب دی منکرات رمضان، دا مختصره رساله په 8-50 صفحاتو کې ده. دا د کتاب مضامین دغه رسالې مضامین دا دي چې د تهجد لمونځ په جماعت سره کول په روژه کې چې بعضې ځایونو رواج دی دا څنګه دي، او پر تراویحو باندې اجرت اخیستل، د ختم قرآن پر موقع باندې پر وخت کې مټایي تقسیمول، او د لیلة القدر په شپه په مساجدو کې اجتماع جوړول، خلک رابلل مساجدو ته، په ماشومانو کوچنیانو باندې روژه نیول یا په دوی چې دوی روژه نیولي روژه په ماتول څنګه دي، په مساجدو کې روژه مات کول، او د روژې په آخري جمعه کې چې کومې دعاوې کیږي د هغه حکم شرعي حیثیت، پر مالګه باندې روژه ماتول په مالګه سره، او د اختر مصافحه او روغبړ کول، د اختر دپاره نوي کپړې اغوستل. دا هم د مفتي شعیب الله خان مفتاحي صاحب کتاب دی. یو بل کتاب دی احکام رمضان المبارک او حالات دارالعلوم دیوبند. دا دارالعلوم دیوبند شایع کړی دی چې حالات د اکابر. 12 نمبر کتاب دی رمضان کې فضایل او احکام. دا ډیر بنیادی او اهم کتاب دی، که نور کتابونه نه پیدا کیږي په جمله دا کتاب د نور کتابو سره کفایت کوي تقریبا. دا رمضان کې فضایل او احکام مصنف دی مولانا مفتی محمد رضوان صاحب، 604 صفحاتو کې دی دا کتاب چې ډیر کتابونه یې لیکلي دي. دا رسایل ډیر مشهور دي، په ډیرو جلدونو کې دي. د کتاب بعضې مضامین دا دي فضایل رمضان او د روژې په شروع کېدو سره معمولات و نظام الاوقات لکه صدقه، تلاوت، داسې نور عبادت کول. مثلا د روژې د میاشتې لیدلو احکام و فضایل په دا کتاب کې شته. د میاشتې لیدلو چند ضروري احکام، لکه میاشت چا ولیدله وایي دا د 2 شپو ده، یا دا په آخره زمانه کې به میاشت د 1 شپې خو د 2 شپو به ښکاره کېږي، مطلب پر دا موضوع باندې. او یا چا چې میاشت ولیده ټکان وکړي یا آتشبازي کوي او یا اشاره ورته کول و میاشت ته، دا څنګه دي، دا اهمه جزیه ده. یا د میاشتې لیدلو دعاوې د روژې د صحت دپاره 8 لوی شرایط چې کوم شرایط دي، او بیا په هر شرط کې مصنف مولانا محمد رضوان صاحب ضروري مسائل ذکر کوي، او پر مفسدات صوم باندې تفصیلي بحث ورسره جدید مسائل ذکر کوي چې کوم د ډاکټري اصولو د میډیکلو د علاج سره تعلق لري هغه شان، او پر قضا او کفاره فدیه باندې تفصیلي بحث، د پیشلمي او رجمات متعلق چې کوم فضایل او مسائل دي، او بیا په افطار کې 12 رسومات او رواجونه یا هغه کارونه چې شریعت یې نه خوښوي، د شب قدر فضایل او مسائل او احکام، د تراویح فضیلت، او بیا په آخري عشره کې بعض رسومات، د روژې په میاشت کې چند اهم تاریخي واقعات او حالات. دا د کتاب په پای کې د اولې صدۍ څخه بیا تر 11مې صدۍ پورې اجمالي خاکه د تاریخ چې د روژې په میاشت کې کم علما وفات شوي دي یا کم اهم واقعات پیښ شوي دي، دا هم د کتاب په اخر کې ذکر کړي دي. دا کتاب په 604 صفحاتو کې دا ډیر ښه کتاب دی، ضروري کتاب دی د روژې متعلق. 14 نمبر کتاب دی نماز تراویح کې فضایل او احکام. حضرت مولانا مفتی محمد رضوان صاحب مصنف دي چې مخکې کتاب هم ددو. دا کتاب یې د تراویح متعلق هر اړخیزه مباحث پکښې دي د تراویح متعلق. که څوک غواړي چې زه مسایل او احکام او فضایل، نو هغه دغه کتاب دی. او 14 نمبر کتاب دی، دا هم د مفتی محمد رضوان صاحب کتاب دی، اعتکاف کې فضایل او احکام. دا یې نوم دی. دا بیا د اعتکاف متعلق نفل، مستحب، مسنون، واجب اعتکاف، بیا د هر یو تعریف، حکم، حقیقت، فضایل، احکام، دا ټول په مفصل او مدلل انداز باندې ذکر کوي. دا 3 کتابونه بیا د مولانا مفتی محمد رضوان صاحب کتابونه پر دا موضوع باندې. 15 نمبر کتاب دی اکابر کا رمضان. دا ډیر ښه کتاب دی د حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی صاحب رحمه الله، فضایل اعمال د مصنف. او ترتیب جدید د دا کتاب مولانا مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب کړی دی، تر 200 په زیات صفحاتو کې دي. د کتاب مضامین دا دي، کتاب پر دا موضوع جوړ دی چې د علماء دیوبند د مشهوره محدثینو اکابرو معمولات پروژه کې نظام الاوقات سو. مثلا د حضرت شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمه الله، حضرت مولانا خلیل احمد سارمپوری رحمه الله، حضرت مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله، او د حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله، د حضرت شاه عبدالرحیم رایپوری رحمه الله، د شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله، د مولانا محمد یحیی کندلوی رحمه الله،
د مولانا محمد الیاس صاحب رحمه الله، د مولانا مسیح الله خان صاحب رحمه الله چې مشهور صوفي او بزرګ عالم وو، د مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمه الله، د مولانا مفتی محمود حسن صاحب ګنگوی رحمه الله، او د مولانا سید اسعد صاحب مدني، او دا رقم د نور اکابرو نظام الاوقات او معمولات چې پروژه کې به څونه قران کریم څونه وظایف کول، څونه به مثلا د نوافل کوله، پر دا موضوع باندې دا کتاب ډېر ښه کتاب. 14 نمبر کتاب دی 12 مهینون کې فضایل و احکام. صفحات کتاب 202 صفحاتو کې دی کتاب. حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب گمتلوی رحمه الله امداد الاحکام په 4 جلدونو کې دا کې دغه مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کار کړی دی. او بل دا کتاب مصنف مولانا سید عبدالشکور ترمیزی صاحب رحمه الله مشهور عالم دی، پر ډیرو کتابو باندې کار کړی دی. دا کتاب په 202 صفحاتو کې دا مجموعه ده د چند رسایلو، دا ډیر مفید کتاب دی. بعضی مضامین د کتاب دا دي: مسائل او فضایل د رمضان المبارک، عید الفطر او صدقه الفطر، او د لوی اختر احکام، د ربیع الاول متعلق، او ماه رجب ماه شعبان کې متعلق احکام او مسائل. بشرا کتابخانه والا چاپ کړی دی کتاب. او 13 نمبر کتاب دی الانصاف فی حکم الاعتکاف، دا د حضرت مولانا عبدالحی لکنوی رحمه الله چې په 1404 هجری کې وفات شوی دی. دا کتاب سره بیا الاسعاف بتحشیه الانصاف د حضرت مولانا شیخ محمد عبدالغفور الرمضان پوری چې په 1448 هجری کې وفات شوی دی. دا کتاب تخریج هم شوی دی، دا رساله ده، دا په عربي کې ده. دا د اعتکاف پر موضوع باندې چې اعتکاف مستحب، سنت، مباح، واجب دی، حکم یې څه دی، او سنت مؤکده غیر مؤکد دی، او سنت مؤکده مطلقاً دی کثیر په داخلي عشره کې. د اعتکاف متعلق په دا کتاب کې اهم مباحث ستا او ضروري او اهم کتاب دی د مشهور عالم مصنف مولانا عبدالحی لکنوی رحمه الله. او نور کتابونه به ان شاء الله تعالی مخته په بل محاضره کې ذکر کوو. نور کتابونه ډیر کتابونه پر دا موضوع باندې ستا د روژې متعلق، د اعتکاف، تراویح او شب قدر متعلق.